ډېرو محترمو مسلمانانو د ژوند بدلولو دپاره د خپل زندګۍ د بدلولو دپاره یو زبردسته یو اسانه یو بهترینه وظیفه د الله الصمد دا به ستاسو زندګي انشاءالله بدلی. ستاسو په زندګۍ کې چې څومره رکاوټونه دي، ستاسو په زندګۍ کې چې څومره ستړي دي، ستاسو په زندګۍ کې چې څومره ستونزې دي، غمونه دي، تکالیف دي، افتونه دي، نه ختمیږي انشاءالله. الله جل شانه به د دې مبارکې وظیفې د دې بهترینې وظیفې په ذریعه باندې انشاءالله الله تعالی ستاسو حامی و ناصر شي، ستاسو مددګار به شي، ستاسو حاجت روا به شي. الله به ستاسو مشکل کشا شي، ځکه الله تعالی حاجت روا ذات دی، الله جل شانه مشکل کشا ذات دی، الله تعالی ډېر محبت کوونکی ذات دی، الله تعالی ډېر غني ذات دی. الله تعالی زموږ ستاسو رب دی محترم، او زموږ تاسو د الله تعالی اهل و عیال یې، ما تاسو د الله تعالی بندګان یې، ما تاسو د الله تعالی محترم او ډېر احسانات دي د الله تعالی په تاسو باندې، چې ما تاسو د الله تعالی د احساناتو شکریه ادا کو. او کله چې هم د یو نعمت یعنی تاسو ته نه میلاویږي، نو د نورو نعمتونو شکریه ادا کوئ، دا نعمت پرته الله تعالی پخپله درکوي. که موږ د نورو نعمتونو شکریه نه ادا کوو، نو بیا به دا نعمت هم نه میلاوي. مثال په طور د چا یو رشته ده، نو دی د خپلې نور رشتې وپالي. چا یو رشته نه پاللی کېږي، رشته یې نه کېږي، دی د مزید کومې رشتې چې الله دله مهیا کړي ورکړي د هغې رشتو دی پابندي وکړي، د هغې د ادا کولو کوشش وکړي، انشاءالله الله تعالی به دله رشتې ورکړي. څوک قرضونه کې مبتلا دي، نو دی د کم نعمتونه چې کمې روپۍ الله ورکړي د هغې د دې څه نه صدقه ورکړي. څوک نورو مشکلاتو کې دي، هغه د الله تعالی په د نعمتونو شکریه ادا کړي او ورسره د الله الصمد دا وظیفه شروع کړي انشاءالله، چې الله جل شانه ستاسو حامی و ناصر مددګار شي، او ستاسو الله تعالی حاجتونه ټول په ټوله پوره وفرمایي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، الله تعالی مو ښاد او آباد لره. الله تعالی دې زما د ټولو خویندو حاجتونه پوره کړي. تورسرو ما ته ډېرې ګران دي، زه ورته ډېرې دعاګانې کوم. زما دغه وروڼه چې هغه مسافرو کې دي یا په خپل کلي وطن باندې دي، هغه ټول وروڼه دي الله تعالی د هغوی حاجتونه پوره کړي. یقینا چې څوک به تاسو ته یا دعا کوي یا نه، خو دا ورور الحمدلله د الله په کور کې دا وظیفه ریکارډ کوم چې تاسو ته زه ډېره دعاګانې کوم. الله تعالی دې ستاسو په حق قبول او مقبول کړي. تاسو به ډېر د خلکو وظایف کوئ، د نورو مولیانو صاحبانو وظایف کوئ، خو شاید چې هغوی تاسو ته دعا کوي یا نه کوي والله اعلم، لیکن دا عاجز، دا ګناهګار، دا فقیر، دا د خامخا دعا کوي او ډېره ډېره دعاګانې تاسو ته کوي. محترم مسلمانان، نن زموږ وظیفه د الله الصمد ده، چې دا انشاءالله ستاسو د زندګۍ د بدلېدو یو غټه ذریعه وګرځي، ستاسو زندګي پې الله تعالی بدله کړي. او ډېر کارته د خلکو پې الله تعالی د ډېرو خلکو پې الله تعالی حاجتونه پوره کړي هم دي. الحمدلله زه هم کومه، نو تاسو ته هم درخواست دی چې د الله الصمد دا وظیفه شروع کړئ. صحیح شوه، الله تعالی مو حاجتونه پوره کړي. طریقه کار دا د محترم مسلمانانو چې د سحر مونږ نه پس سل پیرې الله الصمد الله الصمد سل پیرې سحر مونږ نه پس، او سل پیرې د ماښام مونږ نه پس الله الصمد الله الصمد. دا تاسو انشاءالله شروع کړئ په دې نیت سره چې الله بې نیازه دی، الله ورکولو والا ذات دی، الله ماله د حاجت پوره کوي. دې سره سره روزانه خپل وس مطابق صدقه کوئ، دې سره سره مسواک استعمالوئ، دې سره سره د نظر حفاظت کوئ، بد نظري مه کوئ، دې سره سره 5 وخته مونځ کوئ، دې سره سره نیک اعمال کوئ، دې سره سره د قرآن کریم تلاوت کوئ، دې سره سره د ګناهونو نه هر ګناه نه چې الله تعالی پې خفه کېږي، د الله رسول وسلم ته منع فرمایلی ده، د هغې نه ځان بچ وساتئ. دې سره سره محترم مسلمانانو د نیکو خلکو ته دعوت کوئ، د ګناهونو نه خلک منع کوئ. انشاءالله الله تعالی به زموږ ستاسو حامي او ناصر مددګار شي. الله تعالی به زموږ تاسو له ډېر خیرونه راکړي. الله تعالی ډېر خیر ورکوونکی ذات دی. محترم مسلمانانو، الله تعالی یو زبردست او یو قدرت والا ذات دی. الله تعالی دې زموږ ستاسو ټول حاجتونه، ټول مشکلات، ټولې پریشانۍ ختمې کړي. الله تعالی دې زموږ ستاسو حامي او ناصر مددګار شي. موږ ته هم ډېرو ډېرو دعاګانې کوي، موږ تاسو ته ډېرو ډېرو دعاګانې کوو. الله تعالی په خوږ ایمان خوشحاله کړي. جزاک الله خیره، احسن الجزا فی الدنیا والآخره. السلام